بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم الصرف 129 نمبر درس دی. د ثلاثي مزید فی د بی حمزه وصل بیان به ان شاء الله نن موږ پوره کوو. د ثلاثي مزید فی دوه قسمونه دي. یو د ثلاثي مزید فی با حمزه وصل وي، یو د ثلاثي مزید فی بی حمزه وصل وي. با حمزه وصل معنی چې په شروع کې حمزه وصل وي، او بی حمزه وصل معنی چې شروع کې حمزه وصل نه وي. نو حمزه وصلی او حمزه قطعی مونږ ویلي. قطعی معنی ده لازمی او وصلی معنی ده عارضی. نو د ثلاثي مزید فی د بی حمزه وصل یعنی چې حمزه وصل پکې نه وي، پنځه ابواب دي. افعال لکه اکرام، تفعیل لکه تصریف، مفاعله لکه مقاتله، تفعل لکه تقبل، او تفاعل لکه تقابل. نو دا افعال چې دی کنه، ګورئ افعال د دې په شروع کې چې راکم حمزه دی کنه، ګورئ د حمزه لاندې چې کله داسې دا بل وړه حمزه وي کنه، نو دا حمزه قطعی وي. قطعی دا حمزه قطعی وي، یعنی دا لازمی حمزه وي. لازمی چې دا په یو حالت هم د دې حمزه نه د دې صيغې نه نشي لرې کېدی، نه د حرکت ختمیږي او نه د شکل ختمیږي. ٹھیک شو؟ لکه مثلا دا اکرام دی، اکرام، نو دا وکرام نشي ویلی، دا به و اکرام وی. ٹھیک شو؟ و اکرام. او دلته دا افعال تفعیل دا دغه والا چې دی کنه، دا با حمزه وصل، حمزه وصل والا. ګورئ دی هو دا بی حمزه وصل دی، بی حمزه وصل یعنی بغیر حمزه وصل والا، بغیر حمزه وصل والا. او دا با حمزه وصل معنی دا حمزه وصل والا، حمزه وصل والا. ٹھیک شو؟ بی حمزه وصل والا افعال، او د با حمزه وصل معنی چې یعنی حمزه وصل والا، بغیر حمزه وصل والا او حمزه وصل والا. نو ثلاثي مزید فی موږ سره د بی حمزه وصل یعنی چې حمزه وصل په شروع کې نه وي، هغه موږ سره پنځه ابواب دي. افعال دی لکه اکرام، اوس اکرم یکرم اکراما فهو مکرم، دغه د دې پورا گردان ان شاء الله وایو به. بیا تفعیل دی لکه تصریف، مفاعله دی لکه مقاتله، او تفعل دی لکه تقبل، او تفاعل دی لکه تقابل. نو د دې په شروع کې حمزه نشته لري، او که د دې اولنی باب شته لري، نو دا حمزه قطعی نه لري، وصلی دی. دا وصلی نه دی، دا قطعی دی، قطعی لازمی حمزه دی. دا د دې مخکې چې حرکت راشي نو نه ختمیږي. او البته دا دې خوا چې کوم دا با حمزه وصل ابواب، دا 9 ابواب دي. اول نمبر افتعال لکه اجتناب. اوس د اجتناب په شروع کې چې راکم حمزه دی، دا حمزه، نو دا حمزه وصلی دی، عارضی دی. عارضی وصلی معنی ده عارضی، او قطعی معنی ده لازمی. نو دا عارضی حمزه دی. اجتناب، اجتناب. دا اجتناب نه مخکې چې کله واو ولګي کنه، نو د اجتناب دا الف نه دی، دا حمزه د دې حرکت ختم شي، نو دا به بیا مونږ وایو وجتناب، وجتناب. او دا الف په خپل شکل کې پاتې شوی، نو دا عارضی دی چې کله د دې حمزه نه مخکې دا حرکت والا حرف ولګیدو، نو د دې الف دا حمزه ختم، حرکت ختم کو. دا وګوره دا حرکت ختم کو، نو عارضی وو بس اوس هغه ختم شو. او لازمی هغه ته وایي چې هغه ګوره نه ختمیږي. ها تاسو لمه د لازمی مثال دا دی درکو، دا چې کوم لازمی دی. نو دا اوس نه چې دی کنه، دا نه، نو دا بی حمزه وصل دی، دا با حمزه وصل دی، حمزه وصل والا دی. د دې په شروع کې چې دا کوم حمزه دی، دا حمزه وصلی دی. وصلی یعنی دا د مخکې حرکت والا حرف د وجه نه د دې دا حرکت ختمیږي، دا زیرونه چې دي دا ته ختم شي مکمل. نو دا عارضی دی، عارضی بس صرف شکل پاتې وي. نو دا 9 ابواب دي. د 9 والا ابواب په شروع کې دا کوم حمزه دی، دې ته حمزه وصلی وي، عارضی حمزه ورته وي. دغه چې مخکې حرکت والا حرف ولګي، نو د دې حمزه د حرکت ختمیږي، دا صرف الف شکل پاتې شي. اوس اجتناب، نو موږ ته مخکې واو ولګو، نو وجتناب شو، دا الف اصل الف پاتې شو، حرکتونه ته ختم شو. او دا حمزه دا درې چې دي کنه، دا پنځه ابواب چې دي، دا به حمزه وصلی دي چې د دې په شروع کې حمزه وصلی نشته. په دې کې د اولنی باب کې دا باب افعال چې دی، افعال د دې په شروع کې چې دا کوم حمزه دی، نو دا حمزه قطعی دی، لازمی حمزه دی. د دې نه مخکې که حرکت والا حرف لګي کنه، دا حمزه نشي ختمولی، نه د حرکت ختمولی شي، دا به بیا هم ادا کې.
نو ان شاء الله د دې باره کې به په راتلونکي درس کې پوره تفصیل سره بحث کوو. نو دا زمونږ د ثلاثي مضیفي د ب حمزه وصل صرف تعارف چې موږ ب حمزه وصل او با حمزه وصل دا ابواب موږ صرف او پیژنو. نو بیا ان شاء الله د دې ب حمزه د با حمزه وصل یعنی حمزه وصل چې په شروع کې دی دا نه ابواب په هر باب باندې موږ تفصیلی درسونه وکړه. په هغه باندې موږ د دې دغه جوړ کړه د دې مونږه صرف صغیر جوړ کړه او بیا د هر یو باب چې کوم مثالونه مونږ سره اضافي مصادر دغه مصادر مونږه دغه جوړ کړه د ګردانونو صرف صغیر جوړ کړه. نو دا زموږ سره د نن ورځې درسو. راتلونکي درس کې به ان شاء الله د دې ب حمزه وصل 15 ابوابو کې د اول باب مونږه ان شاء الله صرف صغیر هم جوړو او دې کې به چې کوم لازمي خبري هغه باس په پکې کوو. راتلونکي درس ته اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقه الكلام.